الرحمن الرحیم 9 تاریخ ته د هفتې په ورځ باجوړ کې زمونږ کنونشن دی. حکام به بیا لارې راته نیسي، پرچې به کوي، په زور زبردستي به کوي، لکه دیر کې چې وکړه، لکه ثوابې کې وکړه، مردان کې وکړه. اوس چې کوم دي 2 ځایونو کې مونږ ته کنونشن اجازت راکړی دی. های کورټ کې 7 تاریخ ته زمونږ کیس لګېدلی دی چې هغه پېښور های کورټ فیصله کړې وه چې بهی د پي ټي آی په کنونشنو کې به حکام څه مداخلت نه کوي. دې باوجود د های کورټ حکم په عملیږي. مونږ په دې کې تمینې عدالت لګولې دی. 7 تاریخ ته به د دې هم فیصله وشي. خو زه د باجوړ خلکو ته دا وایم چې څنګه دیر خلکو قرباني ورکړه او څنګه د چارسدې، مردان، ثوابې، کرک او بونیر او سوات خلکو چې څنګه توره وکړه، نو ما دا یقین ده په باجوړ کې خو چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف ډېر زیات ده. پښتانه یې تکړه خلک یې او د درزوبه زه درځمه، خو چې داسې نه وي چې د تعداد مو هم کمی یا څوک دا وایي چې یاره پولیس را پرېنښودو یا پولیس ودنګولو. د پښتو خبره ده او انشاءالله کنونشن ته په هر حالت کې رسو. خپل کنونشن کوو پرایویټ ځای کې، نو په دې کې چې کوم دی که په زور زبردستي را سره کوي نو دا ظلم کوي، او پښتون چې کوم دی ظلم او جبر نه تېښته نه کوي. انشاءالله 9 تاریخ ته باجوړ خلکو که تعداد مو کم وو یا خلکو دا وی چې مونږ یې را پرېنښودو یا نه را ورسېدلو، نو دا به ډېره د کمزورۍ خبره وي. انشاءالله داسې تاریخ جوړ کوي، داسې ګڼه جوړه کوي چې خلک ووایي چې باجوړ زنده‌باد.